کرے صحیح ہے بٹن بیگم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم سورة نحل سوال سپارہ آیت نمبر 27 نمبر آیتو هغه ذکر کیږي مخکې یو باب ذکر شوی هغې کې دعوه وه او بیا پکې 14 دلایل ول رد شرک بالعبادت رد شرک بالعلم رد شرک بالدعا ذکر شو او بیا په آخره کې مسله توحید راوړه سره د 2 زجرونو نه دویم باب دا 34 آیات پورې وو په هغې کې دوه ډلې وې یوه ډله هغه منونکې وه او بله ډله نه منونکې وه کومه ډله چې نه منونکې وه نو د هغوی یو تذکره دوه شوې وې 24 آیت کې انکار د قرآن نه شوی او بیا یې ورته زجر د دنیا ذکر کړی تخویب ذکر زجر دا ورته کړو او انجام د هغوی ذکر کړو بیا ورته یو د دنیا هغه یره زورنه ذکر کړه یا په مثال سره او یا په هغه بلډینګ او د هغې تمثیل ذکر کړو یا د هغه محل وز دلته تخویب اخروی د آخرت زورنه ورکوي څه خبره ذکر شوی و د آیات متعلقو په قیامت په ورځ به رسوا کړي دوی لره او الله به په طور حکایت ووایي چې کوم ځای دی مشرکان زما هغه چې تاسو به د هغوی په باره کې مخالفت کوو زما د مؤمنانو بندګانو سره یعنی هغه ستاسو هغه معبودین باطله او ناحق هغه څه شول چې تاسو به زما د موحدینو او د انبیاو سره د هغوی په باره کې جنګ جګړې کولې او تاسو وایئ چې دا به په محشر کې د الله نه موږ په زور خلاصوي او دا به موږ جنت ته بوځي نو هغه خلق څه شول یا قرآن کریم بل ځای کې ذکر کړی دی سورہ انعام کې ومه سپاره کې دا تذکره راغلی دا الله جل شانه ذکر کوي آیت نمبر 23-24 کے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ په هغه ورځ چې راجمع بکړي دي ټول لره په یو ځای بیا به وایي هغه کسانو ته أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ چې شرک کړی
این شرکاؤکم الذین جسشولا مددگاران ستاسو هاغا جتاسو بی گمان کو جدوی سپارشیان دی ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بیا د دوی هغه غنده جوابو د دوی هغه معذرتو مگر دوی بوای چې قسم دې په الله چې زمونږ رب دې نو مونږ شرک کوونکی بلکې مونږ خو شرک نه کو بلکې مونږ تعظیم کو نو دوی بسوی مونږ تعظیم کو مونږ خو شرک نه دی کړی بلکې د خپل شرک دو بیا سوی بیا ولنم د تعظیم کی دی لکه بدعات او دا بکی نو بیا به هغې له د دین نوم ورکوي دغه شانتي پنځشتمه سپاره کې هم الله ذکر کوي سوره حامیم سجده کې پنځشتمې سپارې په اول سر باندې وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءُ پکم ورځ به چې آواز وکړی شي دوی ته سشول هغه شریکان زما چې ستاسو په ګمان کې دوی به وایي آذناک ما منا من شهید خبر درکو مونږ ته چې نشته زمونږ نه هیڅ ګواه کوونکی په شرک باندې نه هغه صفا صفا بیان کوونکی بیا به دوی د خپل شرک د هغې نه څه کوي هغه به پټوي نو دلته الله فرمایي چې الله به وایي په زورنه او په غصه به ورته ووایي چې څه شول زما هغه شریکان چې تاسو زما سره جوړول په ګمانونو خپلو کې چې دا اختیارمند دي او دا هر څه کولو واله دی اختیار د دوی سره دی قال الذين اوتوا العلم وبويها کسان چې علم ورکړی شوی دی د دې اوتوا العلم نه مراد څه دی بعض علما وایي چې د دې نه هغه موحدین مراد دي بعضې وایي چې انبیات مراد دي ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين یقینا رسوا دینن او بد حال دی او عذاب د دوی دا بدبخت دی علی الکافرین کافرانو باندې د دوی هغه حالت بد دی د دوی هغه مخ هغه بدل دی او بد عذاب دی په کافرانو باندې د دې کافر د مراد مشرک دی چې کله دی وفات شي په دغه حال کې چې دوی شرک نو وس دلته زجر ذکر کوي تخویف انجام الذين ها کسان تتوفاهم الملائکة چې ساخلی د دوی نه ملائک په داسې حال کې چې ظلم کوي په ځان خپل باندې په شرک کولو سره یعنی کله چې ملائک راشي دوی ته نو دوی په ځان باندې ظلم کوي یعنی تر مرګه پورې په شرک باندې قایم وي او شرک کوي نو دا بخپل ځان باندې ظلم دی علما ذکر کوي چې کله راشي فرشتي نو د دین علما بعضې دا وایي چې هلکه دا اسرائیل علیه السلام خو یو فرشته ده او هلته م ځي او دلته م ځي نه موږ وایو چې دا ون هر څه د هغې په اختیار کې دي بلکې د هغې د لاندې نور هم دي او دا ګڼو مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده بلکې یو ته یو ځای حکم بل ته بل ځای ځکه په یو سیکنډ کې په دنیا کې څومره مرګونه کېږي نو دا ګڼې فرشتې دي چې هغه ساه اخیستونکي دي فالقوا السلم نو مخکې به کړي دوی پیش به کړي دوی د دروغو خبرې یعنی عذر به پیش کی یا به انکار پیش کی یا به عذر پیش کی یا به انکار پیش کی یا تی مراد دا دے سلم نه چې عاجزي به کوي یا تی مراد دا دے چې من غاړه یږدو من وس اسلام قبلو ما كنا نعمل من سوء
چې مونږ خو نه دی کړی هیڅ قسمه بدي مونږ خو څه قسمه بدي او دا نه دی کړي بلا یا دا قول د فرشتو دی تفسیر مظهری ذکر کوي یا دا قول د علماء دی چې دا تفسیر مدارک ذکر کوي چې ولیو نه دی کړی ان الله علیم بما تعملون یقین الله تعالی په دې په کارونو جدوی کوي وز دلته دریم تخویب ته د قیامت زور نه ده او کنتم ناقص ته او تعملون دا مضارع ده یعنی چې دوی دا کارونه همیشه کول فدخلوا ورننوزی دروازو د جهنم تا همیشه به باغی کی یا مراد دا وقت د مرگ ده چې کله ورته د مرگ حالت راشي نو د دین هغه برزخ زندگی مراد ده یا درنه مراد هغه قیامت ده یا د دین مراد هغه د جهنم هغه دروازې دي چې مختلفی به باغی کی فبئس مثوى المتکبرین ناکار زید لوی کونکو دے چې خلق منع کوي یعنی منع کیږي د قران نه مسو هغه زید ویلېږي سړی بګي بی اختیار کینولې شوی وي داغه باغی کې صحیح اختیار نه وي او د په دغه ځای کې کینولې شوی وي روح البیان دلته واقعا ذکر کړی دا چې نوح علیہ السلام خپل زوی د وصیت کوو او وی ورته فرمایل چې دو کارونو کوا یو قول د لا اله الا الله د لا اله الا الله تذکرہ کوا او دویم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا لوی تذکرہ دا امام بخاری رحم الله خپل کتاب اختتام بدی باندې کړی دی او د دوو نزان ساته تکبر مګوا او کفر مګوا فبئس مثوى المتکبرین ناکار زید د لوی کونکو بانګ ویل اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه